أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. نئے درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 13 آیات نمبر 84 یو آیات چنے نو آغا بویلے کی گی دینا مخ کی آیات کی چنے نو آغا ذکر شو چی مسلمان لرا قتل عمدن چنے نو آغا ناجائز دے خطرناک گناہ دے په دغه سره انسان چې نو هغه د جهنم مستحق جوړیږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت وایي چې کله تاسو سفر کوئ نو د سفر په وخت کې چې نو هغه د کله مسله راشي نو په هغې کې تاسو غور او فکر تحقیق چې نو هغه کوئ. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، او تاسو ته چې څوک سلام وکړي مسلمانۍ چې نو هغه اظهار درته وکړي نو داسې ورته مه وایئ چې ته مؤمن نه یې. اوس د دې آیات شان نزول متعلق نو هغه مسلم شریف کې هم کتاب الایمان جلول کې او دغه شانتی چې نو هغه ترمذی کتاب التفسیر کې دین علاوه چې نو هغه تفسیر معرف القرآن کې ذخیرة الجنان کې خازن کې تقریبا ټول تفاسیر مختلف چې نو هغه واقعات ذکر کړي دي. خدل نه نو هغه ټول مختلف واقعات ذکر کړي او د غټول واقع چې نو هغه په دې باندې برابر راځي کې رښت غټول واقعو کې الله پاک چې نو هغه د آیات چې نو هغه نازل کړي. دا غینه به مونږ یو روایت یو واقع چې نو هغه ذکر کوم لکه مقداد رضی الله تعالی عنہ مبارک هم دغه اسامه رضی الله تعالی عنہ مبارک هم ده بل یو لخر او داغه مبارک هم ولو. اوس دلته چې مونږ کوم روایت ذکر کوو نو هغه دا دی چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وایي چې غالب بن فضاله رضی الله تعالی عنہ داغوی په کمان داغوی په مشرۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لیږلې وه. سریه هغې ته ویلی کېږي مجاهدینو هغې لښکر ته چې په کم کې د الله پیغمبر په خپله موجود نه او د الله پیغمبر د هغوی تشکیل وکړي ویلیږي نو دغې ته ویلی کېږي سریه. نو دغه سریه دغه چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام لیږلو نو دوی چې کله لاړلو دوی چې نو جهاد وکړلو بیا د هغه ځای نه چې واپس کله راتللو نو دوی په قبیله بنو اسلم باندې د دوی چې نو هغه واپس راتګ ولو. قبیله بنو اسلم دا چې نو هغه غټه قبیله وه د دوی چې نو هغه په ځمکه په هموار میدان باندې هم د دوی چې نو آبادي وه په غرونو په سرونو باندې غرونو کې هم د دوی آبادي وه. نو دی په دغه آبادی ګڼ کسان لوی آبادی و او د دې قبیلې اکثریت خلک چې نو هغه په کفر باندې ولو. دغه وخت کې د هغوی لا ایمان چې نو هغه نه راوړی. نو اوس چې کله راتلو نو په دغه کې یو مشر بزرګ سړی و حضرت چې نو هغه مرداس بن نهیق رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړو. خو ژوند کې نو هغه ټول خلک د کور خلک هم آس پاس خپل هم ګاونډیان هم ټول خلک کافران ولو. نو دوی د خپل ایمان اظهار چې نو د هغوی ته نشو کولی خپل ایمان چې نو دا به پټ ساتلو. نو چې کله د ایمان پټ ساتلو پر ډکه چې نو هغه دا خواهش شو چې زه د خپل چې نو هر څه پرېږدم زه لاړ شم د حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله. خو طبي طور باندې چې نو هغه د انسان بچي کور والی نور څوک نه نو انسان د هغوی هم چې نو هغه خیال ساتي چې دوی سره به څه کوم. نو دغه شان د اولاد بچي دا پاتې کېدل او دغه سره چې نو ګډې بيزي هم ډېر شي چې نو هغه د کمال هم ډېر ولو. نو دا خبرې چې کله آیت مې کتل نو په دې کې د تاخير وکړو پوره ټیم واختېدو. نو چې کله دې خبر شو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه صحابه د قشانتي غزوه باندې تللی دي واپس په بیا راځي نو د غر سره چې نو هغه خپل بيزي ساتل هلته په انتظارو هلته نه چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین واپس شولو.
نو د هغوی چې دی نو هغه نارې تکبیر اواز دو اورېدو. نو دی چې کله واورېد دی خوشحاله شو. دی د هغې خپلو بیزو سره چې دی نو هغه مخې ته راغلل. د دې مقصود چې نو هغه دا و چې دا مونږ یو هم خیال خلک یو هم عقیده خلک یو. مونږ به چې نو هغه میلاو شو. دا دنیا قانون دی چې چا سره محبت او تعلق او عقیده دغه انسان کدی هر ځای کې وای نه دی ورته خوشحالېږي. نو دی چې نو هغه دغه شانتې دغه خپل هم خیال مسلمانانو ته خوشحاله کېدلو دی راووت. اوس چې کله دی راغله نو د ورایه چې د کله هغه ولیدلو نو د ورته د مسلمانۍ چې نو اظهار وکړلو. د مسلمانۍ هغه وخت کې لوی اظهار چې نو هغه سلام ولو. نو یو روایت کې راځي د ورته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یو کې چې نو هغه دی چې د کلمه طیبه وي کلمه شهادت چې نو هغه وي. نو بعض صحابه چې نو هغه اجتهادي غلطي وشوله چې یار دا سړی چې نو ډیر مال وسره دی ګډې بيزي وسره ډېرې دي. نو دې شاید د دغه د حفاظت د پاره چې نو هغه دا کلمه وي مونږ له دوکرا کوي چې مونږ چې نو هغه د قتل نه کو ځان را نه خپل مال او ځان را نه پدې بچ کوي. ولی زګه مخکې مونږ دې نه ویلو چې په شروع کې ابتدا کې چې نو هجرت دا پرز ولو. نو کده د رښتیا مسلمان نو پکار ده چې د اوسه پورې هجرت کړی وي کنه. نو دې نو هغه د سي اندازه دا لګي لکه دې مسلمان نه. نو په دغه باندې هغه بعض صحابه راغلي را مخ کې شول او دای چې نو هغه شهید کړلو. خو هغه ته پته چې نو هغه نه و ځکه هغه خو په دغه خیال ولو. نو چې کله دې شهید شو هغه ګډه بيزي هر څه واغستم. دی حضور علیه الصلاۃ والسلام مجلس لاړل واپس ورسېدل. مخکې ما سو کرته ویلو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه ولي تصوف غرض او مقصد هم دا دی چې د هرې خبرې اصلاح چې نو هغه خپل مشرته کوي. نو دوی صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په لږ وخت کې چې دومره لوی تربیت شي نو د هغې وجه دا چې څه کار به هم د حضور چې نو هغه په غیبوبت کې وشولو نو دوی به هغه ټوله تذکره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه غونډه قصه چې نو هغه بیان کړه د الله رسول د قشانتی مسلو بیا رالو بیا دا شولو بیا په پلان کې ذکر سره د قشان دا معاملې چې نو هغه هم پیښ وله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه په دې قصه کې وڅ نه. یو روایت کې چې نو هغه راځي وی چې تاسو په هغه وخت باندې څه کوئ کله چې نو هغه تاسو دغه سړی په ورځ د قیامت چې نو هغه راتلو کې بلا اله الا الله دې دا کلمه وای او را رواني د دې به څوک جواب ورکړي. ببل نو هغه کې راولو بعد په کې نو هغه صحابه وی د الله رسول دا کلمه د زړه نه ویلي د خپل حفاظت د پاده پاره ویلو. حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایل هلا شققت قلبه ولې تاول زړه کول او کړو تاول زړه کې چې نو هغه دنه کتلی و چې د زړه نه ویلي دا د زړه نه نه ویلي. نو په دغه باندې الله جل جلاله دا آیات نو هغه راولي غلو یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو نو هغه سفر کوئ د الله په لار کې د جهاد د پاره فتبینوا نو تحقیق چې نو هغه کوئ. دلته لفظ سفر چې نو هغه راوړلو خو نور دا یا ساتي په هر مسله کې تحقیق چې نو هغه لازمي دی. بلا تحقیق چې نو هغه خبره کول دا نو هغه باعث نقصان جوړیږي. او زموږ پښتو متل هم دی مونږ وایي چې نو هغه کله چې رښتیا راځي دروغ کلی وران کړي. نو دیو جن دا چې نو هغه نه دی پکار کله هم د یو خبرې نو مخکې تحقیق وکړي شي یار دا کار د سکیږي د دې په شاته تاسو مپوس وکړي شي چې دا سوجه د صحیح صاحب دی. نو چې کله دا غي تحقیق وکړي شي نو ډیر نقصانونه چې نو هغه ختم شي. دلته لفظ سفر صرف د دیو جن ویل چې په وطن کې په خپل کور کې علاقه باندې دغه خبرې ډېر کمې پیخي ځکه خلک هر سړی یو بل پیژني. خود سفر په دورانیه کې چې نو هغه اکثر خلک څوک نه پیژني دومره نو ځکه الله وی فتبینوا آل ډیر تحقیق کوي. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا او تاسو د جنونو هغه څوک سلام پېښ کی که د اسلام چې نو هغه اماسنه یو نمونه د پېښ کی کلمه وای نو تاسو ورته دې سمو چې لست مؤمنا چې ته مؤمن نه یې. حالن کې ځکه چې نو هغه د دین د مسله چې نو هغه راوتلی ده وای چې د یو سړی په باطن باندې چې نو هغه به ته فیصله نه لګي. ظاهر ته چې نو هغه به ته وګوري باطن د هر انسان معامله د الله سره ده خو ظاهر متعلق چې نو هغه به کتل شي. دیو جن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله چې نو هغه قول دی هغه چې نو هغه موږ د ګناه په وجه باندې په سړی باندې کفر فتوا نشو لګولې. امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی د ګناه په وجه موږ په سړی باندې چې نو هغه د کفر فتوا نشو لګولې.
نو د یو عمل په وجه باندې بلکې ست جنینو هغه کافر نشویلې. خو بده کې اکثر بعض وخت کې خلکو ته جنینو هغه غلط فهمي کیږي. د یو خبره یاد ساتئ چې یو سړی یو پیر ایمان راوړلو کلمه وویله بیا کده هر څومره لوی ګناه کوي دغه ګناه چې نه نو باعث کفر چې نه هغه سو نه نو هغه پورې د کافر چې نه هغه نشویلې. خودی کې د یوې خبرې چې نه نو هغه لوی احتیاط کده دې انسان د ځان ته پخپل مسلمان وای هم او د دې انسان نه داسې اعمال چې نه نو هغه صادریږي یا د نه داسې گفتگو چې نه نو هغه اثرېږي چې هغه د ایمان منافی نو بیا دا سړی چې نه نو هغه ګوره مسلمان نه دی. در هغه وخت خبره ده چې کله د دې انسان نه د ایمان خلاف چې نه نو هغه څه خبره نه صادر شي. ګناه که هر څومره خو که د ایمان خلاف د الله رب العزت چې کوم احکامات دي د هغې خلاف چې نه نو هغه د یو کار صادر شلو نو بیا د دې سړی په ایمان چې نو په کفر کې شک هم نشته. لکه مثال په تور کې قادیانیان ځان ته چې نو هغه مسلمانان وای کنه وای وز قادیانیان چې نو هغه دا خبره هم کوي هغه باقاعده چې نو کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا په دغه کلمې کې چې نو هغه بانک کې هم وای اشهد ان محمد رسول الله چې نو هغه په بانک کې هم دا وای خو سوی آلته د نصوص او صریح چې دی نو هغه کوي آلته دا خبر او سره هم کوي چې الیاذ بالله مرزا قاجین او هغه غلام احمد قادیانی ملعون دا اخرنه پیغمبر دی. نو کله وصل پیر ځان ته مسلمان وای موږ به ته مسلمان وای ځکه دلته چې دی نو هغه د ایمان خلاف صریح خبره چې دی نو هغه ده یا چې دی نو هغه اوس یو کافر وای چې لا اله الا الله يهودي اهل کتاب عیسائی چې دی نو هغه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله د چې سو پورې د عیسائیت او د يهودیت نه براءت نه اختیار کړی دی مسلمان نه دی. ولی د يهودیانو چې نو مخکې مونږه تفسیر کې خو باقاعده تفصیل سره چې نو هغه تر شي ویلي يهودیانو چې نو هغه د اهل کتاب عقیده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د الله حق او سچ رسول دی خو صرف چې نو هغه عرب ته د ټوله دنیا د پاره نه او د حضور علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین کېدل چې نو هغه د قران د نص فیصله ده. دغه شانته چې دی نو هغه د دغه خلکو چې نو هغوی د عقیم دی لکه اوس روافض شو نو په هغې کې چې نو هغه هم وګورئ دا چې نو هغه کافر دي. ولې ځکه د هغوی چې نو هغه د دې قرآن چې دا کم مونږ وایو د دې قایل نه دي. هغوی چې دا قرآن پاک الیاذ بالله دا تحریف شده کلام دی او الله پاک وایي چې نو هغه مونږ دا قرآن پاک نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت کوو. د دې بزن ته مسلمان وای چې موږ بوته وای کده د کلمه اومي او د دنه داسې اعمال یا داسې خبر چې نو هغه صادر کېږي چې هغه د قرآن او د حدیث خلافي نو بیا د په کفر کې شک نشته او کدغه اعمال او خبر چې نو هغه د نه صادرو او ګناي چې نو هغه وکړو نو کله ګناه وکي لکه پرون مونږ وی حقوق العباد کې لوی ګناه چې نو هغه مسلمان په نه حق قتلول دي خو بیا په د کفر پتو چې نو هغه نشته او کداغه شانتي صریح چې نو هغه د نصوص خلاف چې نو عمل دي صادر شو نو بیا دغه په کفر کې چې نو هغه شرک چې نو شک هم نشته. ځکه الله وی ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. الله وی تاسو چې نو هغه د دې لپاره کولی چې تاسو د دنیا مال اسباب ملو شي. الله وی د الله سره چې نو هغه د سني ډېر شي چې نو هغه غنیمتونه دي. یعنی الله رب العزت تاسو په مقدر کې ډېر شي فتوحات خوتلې دي مسلمانان ته به ډېر شي فتح نصیب کیږي په هغه کې به ډېر مالی غنیمت چې نو هغه نصیب کیږي. نو تاسو دغه د لپاره چې نو هغه قتل کو خو مخکې مانګه وی دا د صحابه اجتهادي غلطي وا الله تنبیه ورکړه خو سزا یې پکې نه ذکر کړي. الله پاک په دې ټول آیات کې تنبیه وکړه دسی ولي وکړل دا به نه کول دسی چې نو هغه نو په کار تحقیق کول په کارون خو سزا یې نه ذکر کړي. نو معلومه ده شوله چې دغه ځکه صحابه اجتهادي غلطي مانو او اجتهادي غلطي باندې بیا هم چې نو هغه یو نیکی ملایږي وس په دې باندې صحابه باندې لان تان کول دا خپل ایمان نه نو هغه دی کور کول دي. نو ځکه الله وی تاسو دا کوئی فإن الله مغانم کثیره الله سره ډیر شي چې نو هغه غنیمتونه ني الله تاسو لچ نو هغه دنیا شي نعمتونه غنیمتونه چې نو مقدر کې خو دي. کذالک کنتم من قبل دریم چې نو الله پاک وی ګورئ تاسو د دې نه مخکې دي سينوي فمن الله علیکم نو الله رب العزت پتا سبحانه احسان وکړلو فتبینوا نو تاسو تحقیق کوئ. یعنی تاسو چې نو هغه دي یو توجیه ده کذالک کنتم من قبل د دینه مخکې تاسو هم د کشانتي په ظاهر باندې چې نو هغه کلمه ویل
په ژبه باندې چې نو اقرار مو وکړلو نو تاسو نه خو چا تحقیق د زړه نه دی کړی خو تاسو هغه ظاهري چې نو کلمه الله په د الله پیغمبر او صحابه قبول کړ تاسو مسلمانانو وي نو د دې هم مرداس بن نهیق رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه د دې واقع د یو صحابي وصل شي نو د هم په ظاهر باندې کلمه ویني تاسو ته د زړه تحقیق تاسو ضرورت نه ولو کنه بس دغه تاسو قبول کړو زمه توجی كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم د قشان چې نو هغه د دینه مخ کې تاسو هم وای یعنی دینه مخ کې تاسو مکه مکرمه خپل دور یاد کړئ آلته چې نو هغه تاسو د کافرو چې نو هغه په پنځه کې نه وای د کافر د یرو چې نو هغه به تاسو د خپل کلمې اظهار خو نشو کولای کنه نو د کله چې بیا الله پاک قوت او غلبه درکړ مدینه منوره تراله تاسو د خپل کلمې اظهار وکړلو نو د قشانت دی هم که هجرت نه دی کړي مجبورولو د کلمې اظهار نه دی کړي نو د کافرو نه مجبورو آلته د کافرانو سره پاتې کېدلو فتبینو نو تاسو چې نو هغه تحقیق کوئ دریم توجی كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم د دینه مخ کې تاسو هم د قشانت مشرکان وای په حالت چې نو هغه د کفر کې په شرک کې نو رالوي شي وای خو چې کله مو دا کلمه وی الله د باندې احسان وکړو د ایمان دولت چې نو هغه د نصیب کړو نو وس دته هم د قشان مخ کې کافر وو خو چې کله کلمه ویله الله په دغه احسان وکړو د ایمان دولت ورته نصیب کو نو به تاسو لقتل ول نو الپکار فتبینو ان الله كان بما تعملون خبيرا الله رب العزت چې نو هغه خبردار دی بما پاغه ستعملون چې تاسو کوی پاغه معنی الله پاک خبير خبردار دی الله دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم هر کله چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې فتبینوا تحقیق کوئ ولا تقولوا او موای لمن اغه چاته الق الیکم السلام چې واچي تاسو ته سلام یعنی تاسو ته سلام وکړي لست مؤمنه چې تو مؤمن نه تبتغون تاسو غواړئ تلاش کوئ ارض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا فإن الله نو پس د الله سره دی مغانم کثیره غنیمتونه ډیر کذالک هم دغه شانت کنتم وای تاسو من قبل مخکې فمن الله نو احسان کړو الله پاک علیکم پتا سبحانه فتبینوا پس تحقیق کوي ان الله بشک الله پاک کان دې بما پاغ ستعملون چې تاسو کوي خبيرا خبردار یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان خواندانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي تاسو د الله په لار کې فتبینوا تحقیق کوي ولا تقولوا او موای لمن اغه چاته الق الیکم السلام چې تاسو ته سلام لست مؤمنه چې تو نه مؤمنه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو غواړئ سامان د ژوند د دنیا فإن الله پس د الله سره دی مغانم کثیره غنیمتونه ډیر کذالک هم دغه شانت کنتم وای تاسو من قبل مخکې فمن الله پس احسان کړ الله پاک علیکم پتا سو باندې فتبینوا پس تحقیق کوي ان الله بشک الله پاک کان دی بما تعملون استاسو په عملونو باندې خبيرا خبردار